نو دا سوچ پکار دی چې یو ورځ د انصاف را روانه ده او ما نه به د دې تپوس کېږي چې زه ماسخوتن وده شم او سار مې په کټ باندې نورو لګي او پاسم د دې به تپوس کېږي د دې سحر د مونځ نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ورځ د سحر مونځو کو داسې راوګرځېد وی پلان کې وی نه دی حاضر وی پلان کې نشته دی نه دی حاضر وی او د الله حبیب نه دی حاضر نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپل ژبه مبارک وفرمایل وی د ماسخوتن او د سحر مونځ چې دی دا په منافقینو باندې ګران چې منافق دا دوه منځونه ورته ګراني او بیا د دواړو جهانو سردار وفرمایل وی کو تاسو ته د دې سحر او د ماسخوتن د مانځه اجر معلوم شو چې په دې څومره اجر میلاویږي وی په دې زنګنانو به را روان یې په زنګنانو به راځئ او مانځه ته به حاضري کوئ خو که تاسو ته فضیلت د ماسخوتن او د سحر د مانځه معلوم شو په دې زنګنانو به داسې په ګوډو به را روان یې خو تاسو به حاضري کوئ نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل وی هغه مونځ چې هغه په کور یا په بیټک کې وشي د نارینه مونځ او چې کم نارینه په جماعت سره مونځ وکړي په جمع سره نو دې مونځ ته فضیلت حاصل دی په هغې مونځ چې هغه په کور یا بیټک کې شوی دی 25 درجې فضیلت حاصل دی نو دا ته چې وایي زه د سحر مونځ کوم خو کورې کوم پاسمه خو وایي کمه دا ټیک خبره ده خو 25 درجې درنه هره ورځ دا ستا د مونځ فرق راځي چې هغه ځان له وشي کم مونځ چې په کور یا بیټک د جماعت نه علاوه وشي 25 درجې ته دا مونځ غوره دی ته وایي درجه څه شی دی زه هم د درجې پته به ولګي خو چې کله الله تبارک وتعالی په جنت کې خلکو ته مرتبې ورکړي یوه درجه به هغه به د پیغمبر او د عالم په مرتبه کې فرق یوه درجه دا دومره لوی څیز به چې یوه درجه د چا نکوزي نو ډېر ارمان به وکړي چې کاش چې دا مرتبه مې یوه درجه اوچته وي د درجې دومره لوی څیز دی نو د جماعت په مانځه کې ډېره حاضري کول او خصوصا د ماسخوتن او د سحر مانځه کې خپله حاضري یقیني کول دې کې ډېر لوی سستی کیږي ډېر لوی کمې په دې کې راځي حدیث مبارک کې راځي د جمعات دومره فضیلت چې سړی کور او د سکی او مانځه طرف ته را روان شي یو قدم والی یوه ګناه معاف شي او الله ورله په جنت کې یوه درجه ورکړي او چې دې جمعات ته راشي او اوداسه کې لاناس فرشته وایي اللهم صل علیه اللهم ارحمه یا الله په در رحمتونه راولېږه او یا الله په در رحم وکړه او بیا دې ناستې د مانځه په انتظار کې څومره ټیم چې د انتظار د مانځه وکړو دومره ټیم الله دله د مانځه مره اجر ورکوي چې په جومات کې ناست او د مانځه په انتظار کې ناست دا عبس مه ګڼئ چې سړی راشي سحر او مانځه ته پو شل منټه پاتې او دی غلی ناسي د مانځه په انتظار کې ده ته دومره اجر میلاویږي لکه دی چې مونځ کوي د مونځ عمره اجر ورله الله ورکوي نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته فرمایل وی چې کم سړی ووینئ چې ډیر جماعت مسجد ته ډیر ځي راځي ډیر مسجد ته رواني وی فاشهدوا له بالایمان د دې سړي د ایمان ګواهي ورکئ دته مؤمن وایي چې د جماعت ته ډیر ځي راځي نو مونځ او بیا په مسجد کې او بیا په جماعت سره کول چې څومره انتظار د مانځه ته کړی هغه عمره ټیم به درته د مانځه اجر میلاوي فرشته وایي الله رحمتونه پرې راولېږي دا دعا فرشته په بیټک کې نه کوي دا په کور کې نه کوي دا په جماعت کې دی په اوداسه کې ناسي نو فرشته وایي الله رحمتونه پرې راولېږي او الله رحم پرې وکړي د دې نه به بل سخت وعید وي چې د دواړو جهانو سردار په خپله وفرمایل وی چې د مانځه دپاره یو کس ته ووایم چې ته اذان وکړه بیا د مانځه ټیم شي او زه یو کس ته ووایم چې ته مونځ وکړه او زه لرګي را جمع کړمه
او د هغې کسانو اور هغې کورونو ته ورته کم چې هغه د جماعت په ټیم کې په کورونو کې مونځ کې او جمعې ته نه حاضري هم چې کور ته اور ورته کم